هارون علیه السلام پیغمبر وګرځوه. الله جل جلاله دعا قبول کړه. وجعل لي وزيرا من اهلي دعا وکړه یا الله زما د هارون زما مددگار وګرځوه زما د اهل نه. هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. انو الله جل جلاله دعا قبول کړه او الله جل جلاله حضرت هارون علیه السلام ته نبوت ورکړه. الله فرمایي موږ دا دواړه ولېږل قوم ته، هغه قوم ته چې هغوی زموږ د آیتونو تکذیب کړی و، یعنې فرعون ته، بني اسرائیلو ته او هغې خلکو ته مو ولېږل، خو لیکن هغوی چې دی نو ته موږ د آیتونو نه انکار وکړو. فدمرناهم تدمیرا، انو موږ هغوی هلاک کړل پوره هلاکولو سره. واقعه مشهوره ده، حضرت موسی علیه السلام هارون علیه السلام دواړه لاړل، د الله جل جلاله توحید او وحدانیت ورته بیان کړو. هل اتاک حدیث موسی اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى. نشانی معجزې ورته وښودلې، فکذب وعصى، خو لیکن فرعون تکذیب وکړو، نافرماني یې وکړه او دارنګې نورو خلکو تکذیب وکړو. نو الله فرمایي موږ هلاک کړل او هلاکت مشهور دی. الله جل جلاله راګیر کو فرعون سره د خپل ټول لښکر الله جل جلاله په دریاب کې چې دی نو ورکړه. وقوم نوح دویم دلیل نقلی ذکر کیږي د حضرت نوح علیه السلام نه. وقوم نوح الله فرمایي بیا موږ دغرنګې قوم نوح هم هلاک کړو چې کله هغوی د پیغمبرانو تکذیب وکړو. یو د یو پیغمبر تکذیب کړو، ولیکن د یو پیغمبر تکذیب مستلزم دی تکذیب د تمامو انبیاو لره. نو لهذا الله فرمایي چې د پیغمبرانو تکذیب کله وکړو نه منل، نو د نوح علیه السلام قوم الله جل جلاله ورکړ. قوم نوح کوم چې الله جل جلاله باغی باندې طوفان نوح راوسته. نوح علیه السلام 900 کاله دعوت کړو خپل قوم ته. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. زر کاله 50 کم زر کاله پکې تیر کړل، یعنی 900 کاله. 900 کاله خپل قوم ته دعوت وکړو، ولیکن قوم کې لږ خلک مسلمانان شول، ایمان راوړو او ډیرو خلکو پکې تکذیب کولو. الله جل جلاله حکم وکړو، کشته یې جوړه کړه. نوح علیه السلام کشته یې جوړه کړه او هغې کې الله جل جلاله هغه خلک چې چا ایمان راوړو هغه بچ کړل. باقي ټول خلک الله جل جلاله چې دی هغه چې غرق کړل. یو لوی طوفان د اوبو په شکل الله جل جلاله چې دی نو په دې باندې راوستو. نو اغرقناهم، الله فرمایي موږ دوی غرق کړل. وجعلناهم للناس آیه، او دارنګې د وروستو خلکو دپاره موږ دوی عبرت او نمونه وګرځولو. واعتدنا للظالمین عذابا الیما، ولیکن بیا هم چې کوم خلک ظالمان وي دا عذاب صرف دوی سره خاص نه و. چې څوک هم ظالمان په دنیا کې په مخ د ځمکه باندې الله فرمایي ما ورته یو لوی عذاب تیار کړی دی. وعادا وثمود، عادیان دا د حضرت هود علیه السلام قوم. وإلى عاد أخاهم هودا، الله فرمایي موږ عادیانو ته رالېږلو د دوی ورور هود علیه السلام. دیم الله جل جلاله ورکړل. وثمود دا سمودیان د حضرت صالح علیه السلام قوم. دویم الله جل جلاله ورکړل، د پیغمبرانو تکذیب کړو. واصحاب الرس، او کوی والا رس اصل کې ویل کېږي کچه کوهي ته، نو دې کې اختلاف دی. اصحاب الرس کوم خلقو؟ یو قول په دې کې دا دی چې دا د حضرت شعیب علیه السلام قوم دی. د حضرت شعیب علیه السلام قوم دی. انو دوی ته کوهي والا په دې وجه باندې ویل کېږي چې دوی به د کوهي نه راتاو شول، یو کوهی و، د هغې نه به ټول راغونډ شول او د هغې نه چاپېره به یې د خپلو بوتانو عبادت کولو. او حضرت شعیب علیه السلام ورته دعوت د ایمان ورکړو. د دې کار نه یې منع کړل، ولیکن دوی نه منع کېدل. الله جل جلاله پرې زلزله راوسته، د هغه کوهي نه چاپېره الله جل جلاله چې دی نو غرق کړل ټول. او یادا دی چې د دې نه مراد دا په بني اسرائیلو کې یو قوم اصحاب الرس، الله جل جلاله دوی ته صفوان ابن حنظله دا چې دی نو راولېږلو او هغه دوی ته دعوت د ایمان ورکړو. او دارنګه دوی باندې یو فرشته نه یو مرغه الله جل جلاله مقرر کړو
مسلط کړو هغه براتلو او دای نبی ماشومان تختول نو صفوان ابن حنظله چې کله راغی نو دوی ورته ویل چې دا رنګ یو مارغه راځي او زمونږ ماشومان تختی هغه دعا وکړه د هغه په دعا باندې هغه فرشته هغه مارغه الله جل جلاله رکو اوس مونږ وو داسې دی لکه عنقا بالکل رک دی د مخدس مکینه د هغه په دعا باندې هغه پرنده الله جل جلاله رکه کړه او دا رنګ هغه دوی ته دعوت د ایمان ورکو ولیکن دوی څه چلو دوی هغه چې دی نو شهید کو هغه قتل کو او دوی کې چې دی ورغورځول یو ځای کې الله جل جلاله بنا عذاب راوست اصحاب الرسول خلقهم الله جل جلاله ورکړل صحیح قول مګی دا چې نه دا انطاقی والا خلق دی انطاقیه د زینوم دی په دې کې چې کوم خلق آباد او حبیب نجار حضرت یاسین کې مفصله واقعه روانه ده حبیب نجار دوی ته چې دی او هغه حبیب نجار دی انطاقی والا خلق قتل کوي یو کوي کې ورزولو اصحاب الرس داخله او دی باندې الله جل جلاله چې دی نو عذاب راوستو وقرونا بین ذلك كثيرا او دوینا الله فرمایي دوی په میاشت کې چې څومره خلق نور ټول هغه الله جل جلاله چې دی نو ورکو وكلا ضربنا له الامثال او هر الله فرمایي موږ چې دی مثالونه بیان کړو وکلا تدبرنا تدبیرا ولقد اتوا على القريه التي كنترت مطر السوء داوم دلیل نقلی دی بالحق په هلاکت د لوط علیه السلام باندې او دې کې چې دی نو زجر دی اهل عرب دا بلکې تمام خلق دا عموما اهل عرب الله فرمایي ولقد اتوا دي تیر شوي دي على القريه التي فاغكني باندې امطرت مطر السوء چې باغی باندې ناکاره باران ورول شوی د کاڼو او اتو کې زمين راځي دی تک عرب دا د مکی چې کوم خلکو نو دوی به شام ته تل تجارت تپاره شام ته تل تجارت تپاره لیکن د دوی لاره دای چې وکم لاره باندې تیرېدل نو هغه لاره د لوط علیه السلام چې کوم د لوط علیه السلام چې کوم قوم او قوم لوط کوم ځای اوسېده هغې ته ویل کېږي صدوم د هغې ښار نوم دی صدوم هغه صدوم باندې به دوی په لاره باندې تېرېدل چې کله به شام ته تلل الله فرمایي دی چې کله شام ته تجارت دپاره د اهل مکه ځي د دوی د هغه صدوم او د قوم لوط هغه عبرتونه هغه هر څه لیدلي یا کندرات چې به هغوی الله عذاب راوستی و ولیکن بیا هم دوی د هغې نه عبرت نه اخلي افلم یکونو یرونها ایا بیا هم دوی هغې لره نه ویني یعنې ویني یې خو لیکن عبرت ته ولې نه اخلي بل كانوا لا يرجون نشورا دا په دې وجه باندې چې دا اهل مکه عقیده نه لري دوباره ژوندون دی وایي چې بس بیا خو ژوندون شته نه نو د لوط علیه السلام قوم هغوی الله جل جلاله چې دی نو غرق کړي او الله غرق نه څنګه کړل جبریل علیه السلام د صدوم ښار ته یو وزر اړم کا او هغې اسمان ته پورته کړ او هلته نه الله جل جلاله الټه کړ ښکته یې چې دې ځمکې ته راوغورځول بیا پې الله جل جلاله کاڼي چې دی د جهنم نه وورول دا عذاب الله جل جلاله چې دی په دوی باندې راوستو نو دا ټول دلایل نقلیه دي الله جل جلاله ذکر کوي دپاره د عبرت د خلکو انو الله جل جلاله فرمایي چې دا ټول هغه چې دی نه مونږ الله جل جلاله ارشاد فرمایي ولقد آتینا موسی الکتاب او خامخا په تحقیق سره ورکړو موسی علیه السلام